الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. سورة البقرة آيات نمبر 270. وس الله سبحانه وتعالى دلته چې کوم د نظر متعلق احکام بیانې. نظر څه ته ویل کېږي نو اول چې کوم د موږ تاسو له مطلق نظر پیژندل پکار دی. روح المعانی لیکي چې النظر څه شی دی نو النظر عقد. دا نظر چې کوم نه څه شی دی دا عقد دی. وس د دې مزید تشریح چې کوم د تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله دې کړل چې نظر څه ته ویل کېږي نو النظر ما يلتزمه الانسان بايجابه على نفسه. نظر د هغه شی چې لازمیږي په انسان باندې ادا کول د په خپل نفس سره. ګوردا سینه د چې د بل په نفس باندې ادا کینه چې سدي ومنل نو په خپل باندې کې. بیا نظر چې کوم دی د دې مزید بیا دوه قسمونه دي. یو نظر هغه دی چې دا په ګناه باندې، یو هغه دی چې دا چې کوم دی په دغه باندې په ثواب باندې. لکه په ګناه باندې نظر چې دا ته ومنې چې یاره زه به دا ګناه دا به کوم، بیا چې کومه د غین نظر ومني یا وغیره وغیره دا ومني چې رضا پلانکی بابا له داسې جوړم نو دا نظر په ګناه باندې دی. یو نظر په نیکی باندې دی چې لکه د نیکی باندې چې کوم نظر دی په دې کوم دا به دوه قسمه باندې. یو هغه دی چې انسان د الله سره شرط ولګي چې الله که دا بیماری زما حل شو یا دا بیماری زما لري شو نو زه به دا شیز نظر کوم منم. دویم هغه دی چې د شرط لګول نه مخکې چې کوم انسان سو کې نظر ومني څه شیز الله په لار کې ورکی نو دغه دوه اقسام دلته ذکر کیږي. وما انفقتم هغه تاسو خرج کوئ من نفقه د څه خرج شئ نه او نذرتم یا تاسو منښت کوئ من نذر د هر قسم منښت نه فإن الله یقینا الله تعالی یعلمه پوهه دی په هغې باندې. وما للظالمین نشته ظالمان دپاره من انصار څوک مددګار. اوس نظر متعلق اخري خبره دا ده چې چا نظر ومانو دا په هر حالت کې چې نظر ومانو نو دا به څه کوي پوره کوي. کله ګناه نظر منلی د ګناه نظر به نه پوره کوي او دې باندې چې کومه د مثال په توګه د ګناه نظر دا منل چې لکه زه پلانکي سره خبرې بندوم دا به نه کوم یا پلانکي ګناه کوم د دې دا متول سړي دا واجب دي. څنګه چې نظر دوه اقسام بیان شو چې کومه د صدقې هم دوه اقسام بیانېږي. یو هغه صدقه ده چې دا په ښکاره ورکول کېږي هغه زکات دی واجباتونه چې کوم دي دا په ښکاره ورکول دي. دویم هغه صدقه ده چې دا پټ ورکوي. امام ابن کثیر رحمه الله په تفسیر ابن کثیر کې لیکي چې دلته اصل کې مسله وای دا ذکر کېږي چې کومه صدقه ښکاره ورکولو کې پیدا ده نو به ښکاره ورکوي. لکه زکات ښکاره ورکولو کې پیدا ده چې د الله حکم منل دي چې خلکو ته پته ولګي چې او په د باندې زکات فرض و د زکات ورک. دویمه خبره پکې دا ده چې نور خلکو ته په دې باندې ترغیب ورکړي شي چې او د زکات د الله حکم دی چې ما ورک نو بل به هم څه کوي ورکوي به. یو صدقه هغه ده چې دا پټه به ورکوي. لکه حدیث کې دی چې په ورځ د قیامت باندې به د الله د سورې نه لاندې هېڅ قسم سوری نه وي. په دې کې به اووه قسمه خلک داخلي. په اخري نمبر کس په کې دا داخلي چې د صدقه کړي خو د ښی لاس نه ګس لاس نه خبر شوی. دې ته مطلب نه دی چې لکه ښی لاس نه ګس لاس چې ته داسې صدقه وکړي چې بالکل الله صحیح پټي او د دې چې کومه ده ډېر زیات فواید په حدیث کې راغلي د پټې صدقې کولو. نو چې کوم ځای کې صدقه ښکاره ورکولو ضرورت دی دلته ښکاره ورکوئ، کوم ځای کې چې پټ ورکولو ضرورت دی پټ ورکوئ. او چې څومره پټې صدقې تاسو ورکوئ د هغې یوه پیدا دا ده چې انسان چې کوم دی په طاعت د الله تعالی باندې د الله په تابعداریو باندې چې کوم دی اماده کېږي د انسان نه پسنده پیری دی. تفصیل سر به بحث امام ابن کثیر کړل دی. ان تبدو صدقات که تاسو ښکاره ورکوئ خیراتونه صدقات فنعم ما هي دا هم ښه خبره ده ستاسو لپاره. وان تخفوها که چېرته تاسو پټ ورکوئ او تؤتوها الفقراء ورکوئ دا تاسو فقیرانو ته فهو خیر لکم نو دا غوره دي ستاسو لپاره، ډېر زیات غوره دي ستاسو لپاره. ولې غوره دي چې انسان په اطاعت باندې څه کېږي اماده کېږي. اوس پیډې د څه دي نو ویکفر لرې به کړو موږ عنکم ستاسو نه من سیئاتکم د بدو ستاسو نه ګناهونو ستاسو نه والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ خبیر خبردار دی. ګوره الله ته تاسو ټول ګناهونه معلوم دي چې تاسو پلانکي ګناه کړله نو د دې نه ښه خبره او بهترین خبره دا ده چې تاسو صدقې وکړئ چې دا څه شي ختم شي. ګناهونو په د صدقو په وجه باندې چې کوم د ګناهونه الله څه کوي ختموي. هغه داسې چې کله انسان ګناه وکړي د انسان په زړه باندې تور ټکي نو دا چې کله پسې بیا څه نیکي وکړي نو دې وجې نه چې کوم دی دا څه کېږي ختمېږي. ځکه حدیث کې دی چې په ګناه پسې بیا نیکي ورپسې کوئ ځکه چې د سره لپاره تمحوها دا ختموي دا نیکي دي ګناه لره. اوس صدقه حکم راغی چې ښکاره ورکوئ که پټه دوه قسمه صدقه ذکر شوه. نو اوس په دا حکم بیانېږي چې آیا کافر له ورکولی شي او که نه شي. او نبي علیه صلات وسلام په ابتدا کې چې کوم دی مسلمانان دې نه منع کړي نو الله سبحانه وتعالی حکم راولېږه چې نه مسلمان لم صدقه ورکولی شي او کافر لم کولی شي. البته خبره دا چې کافر هدایت نو هدایت د الله په لاس کې چې چاله ورکوي
او چاله نه ورکوي که ته مسلمان له صدقه ورکوي که کافر له ورکوي تا ته به ثواب چې کوم دی یو شان میلاویږي په صدقه او پکې کمې نه وي. نو لیس علیک هداهم نشته په تاسو باندې ذمواري هداهم د هدایت ورکول دي ته ولکن الله لیکن الله تعالی یهدي هدایت ورکوي من هغه چاته یشاء او چې غواړي. وما تنفقوا او هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر د څه خیر نه څه مال نه لانفسکم دا ستاسو ځانونو دپاره دي. وما تنفقون نه خرج کوئ تاسو الا ابتغاء مګر د پاره د لټولو وجه الله د رضا د الله. وما تنفقوا چې خرج کوئ تاسو من خیر د څه مال نه یوفى الیکم پورا به بدلی میلاو شي تاسو د هغې وانتم لا تظلمون په تاسو باندې به ظلم نه کیږي. والصدقات چې کومه دی فقرا او مخکې خبرو شو چې لکه فقیران له چې کوم د صدقه ورکوي دا به صحیح غوره صدقه ده. نو اوس فقیران څوک دي فقیران نه څوک مراد دي نو فقیران تاسو تعریف د فقیرانو کوي چې فقیر چاته ویل کیږي للذین دا صدقات دي د پاره د فقیرانو الذین را فقیران هغه کسان دي احسروا چې بند کړل شوي په سبیل الله په لار د الله تعالی کې په لار د الله تعالی کې څوک بند کړل شوي دي د دې نه دوه قسمه خلک مراد دي. یو هغه خلک دي چې د مجاهدین دي جهاد په سبیل الله کې د جهادونو د وجې نه کوم د کسب کار نه دي بند کړل شوي دي. یو هغه خلک دي د په مدرسو کې دي طالبان دي علما دي مولایان دي شیخ الحدیث دا ټول چې کوم د سړي په دې کې داخل ځکه چې د الله دین زده کوي او د الله دین خلکو د خیر نه غیر وای نه سړي دا بند کړل شوي دي دا دغه نشي کولی کار کسب نشي کولی د دواړه په دې کې سړي داخل دي. لا یستطيعون حال د دې دا چې دیو نه لري د وس ضربن د ګرځېدو د کسب کولو په الارض په ځمکه کې یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دې باندې جاهل نه خبره سړی اغنیا د مالدارانو من التعفف د وجې د ځان ساتلو تعرفهم پیژنې به دوی لره بسیماهم په نښو دیو باندې نښې دې سړي په سورة المحمد او په سورة الفتح کې ذکر دی چې لکه یو نښه دیو غټه داره چې دیو مخرونه به چې کوم دی زیړوالی په دسترو کې یو نښې دا ده. دویمه نښې قرآن دا ذکر کوي چې لا یسألون الناس سوال به نه کوي د خلکو نه الحاف په نښتلو سره. الحاف د لحاف نه دی لحاف بسترې ته ویل کېږي دا بسترم په سړي پسې صحیح کلکه نښتلې دا به چا نه سوال نه کوي چې لکه بس ماله چې کوم سیزر الله راکړه په زور به چا نه غواړي چاته به سوال نه کوي. نو چې څوک کم طالبي کم مولای کم مجاهد دا چا نه سوال نه کوي د ذاتي لپاره یو د مدرسې لپاره چا نه سیز غوښتل دي د جهاد فنډ لپاره چنده کول دا جدا سیز دی خو ځان لپاره نه غواړي نو ته پوه شې چې همدا زما صدقو سره حقدار دی. وما تنفقوا هغه څه چې تاسو خرج کوئ من خیر د خیر نه فإن الله یقینا الله تعالی به په هغې باندې علیم پوهه دی بیا ورته غوږ کېدی. وما انفقتم هغه څه چې تاسو خرج کوئ من نفقة د هر قسم صدقې نه او نصرتم یا تاسو منښته کوئ من نصر د نصر نه فإن الله بشک الله تعالی یعلم پوهه دی په هغې باندې. وما للظالمین او نشته لپاره د ظالمانو من انصار څوک مددګار. ان تبدو صدقات که ښکاره ورکوئ تاسو صدقې فنعم ما هي نو دا هم ښه خبره ده ستاسو دپاره. وان تخفوها او که چېرته پټې ورکوئ وتؤتوها الفقراء ورکوئ دا فقیرانو ته فهو خیر لکم دا ډېر زیات غوره دي ستاسو دپاره. ویکفر لرې بکم موږ عنکم ستاسو نه من سیئاتکم د بدو ستاسو نه والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون تاسو کوئ خبیر خبردار دی. لیس نشته په تاسو باندې علیک څه ذمهداري په تاسو لیس علیک نشته څه ذمهداري په تاسو باندې هدا هم د هدایت ورکول دوی ته ولکن الله لیکن الله تعالی یهدي هدایت ورکوي من هغه چاته یشاء چې وغواړي. وما هغه څه تنفقو چې خرج کوئ تاسو من خیر د مال نه فلانفسکم دا ستاسو خپلو ځانونو نه پاره دي. وما تنفقون نه خرج کوئ تاسو الا ابتغاء مګر د پاره د لټولو وجه الله رضا د الله. وما هغه څه تنفقو چې خرج کوئ تاسو من خیر د سمان نه یوفى الیکم نو پوره به بدلی درکړل شي تاسو ته د هغې وانتم لا تظلمون په تاسو باندې به ظلم نه کیږي. للفقراء الذین صدقات د پاره د فقیرانو هغو کسانو احسروا چې دا بند کړل شوي دي په سبیل الله په لار د الله تعالی کې لا یستطیعون چې دوی طاقت نه لري وس نه لري زور بنده ګرځېدلو د کسب کولو د معاش د ګټلو د نوکرۍ کولو فی الارض په ځمکه کې یحسبهم الجاهل ګمان به کوي په دې باندې ناخبره خلک جاهلان. جاهل هغه چاته ویل کېږي دلته جاهل نه هغه کس مراد ده چې دا د فقیرانو حال احوال نه لري اغنیا د مالدارانو من التعفف د وجې ځان ساتلو د سوال نه تعرفهم پیژنې به ته دوی لره بسیماهم په نښو د هغې باندې نښې تاسو ما ویلي یوه دا ده چې سترګې به یې زیړې په کومه سورة الفتح کې ذکر دی. دویمه دا ده چې دا قرآن ذکر کوي چې لا یسألون الناس دا به سوال نه کوي د خلکو نه الحاف په نښتلو سره. وما تنفقوا هغه څه چې خرج کوئ تاسو من خیر د سما